حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ شهادت علمناک واقعا په یک محرم الحرام باندې وجود تراغلی ده. اصل کې د محرم میاش دا ډیره د قربانو میاش ده. ډیر صحابه کرام په دې میاش کې شهیدان شوي. د حضرت حسین رضی الله تعالی عنہ د شهادت واقعا دا په دې میاش کې وجود تراغلی ده. عمر رضی الله تعالی عنہ ډیر کبار صحابه ولدي د نبی علیہ الصلوۃ والسلام سخر دی. ډیر لوی مناقب دي د حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ. حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ د عدل او د انصاف نه ډک حکومت کړی دی او داسې خلافت کړی دی چې ټول دنیا د هغه د عاجزۍ او د هغه د بهتروالی او د عدالت ټول دنیا معترفه ده. گاندھی جی به وی گاندھی جی چې موږ لا حکومت پکار دی د ابو بکر او د عمر بشا چې څنګه وی حکومت کړي د قشاته موږ حکومت. حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ د ابو بکر سره پس خلیفہ شو. ابو بکر رضی الله تعالی عنہ چې کلا وفات کېدو نو په وصیت نامه کې د عمر رضی الله تعالی عنہ نوم ولیکو. عثمان سره ته وصیت نامه ولیکلا او دای ورته وی چې دا لاړ شو مسجد نبوي کې پړاو کا. عثمان رضی الله تعالی عنہ رالی او دا وصیت نامه دا ابو بکر صدیق سے د طرف را پړاو کړلا چې ابو بکر سے فرمای زمانه پس به عمر خلیفہ په مسجد نبوي کې ټول صحابه رالل او د عمر رضی الله تعالی عنہ په لاس باندې بیعت. 22 زیونه قران پاک کې د عمر سے د قول مطابق راغلي. لکه عمر رضی الله تعالی عنہ دا غختل د بدر د قیدیانو د پاره نبی علیہ الصلوۃ والسلام لقیدیان رال 70 مشرکان د مکی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام مشوره غستله دوی سره سو نو ابو بکر صدیق سی وی د الله رسول د دوینه جزیه والے فدیه والے فدیه او دوی دې ها کړی شي په دې باندې به بیت المال ته هم ډېر لوی فائدہ ورسی او کایده په موږ باندې جنگونه راځي نو موږ به مالی لحاظ سره مضبوط یو. د اکثر صحابه کرامو دا رائے او د نبی علیہ السلام رائے هم دا. عمر رضی الله تعالی عنہ فرمایل الله رسول زما دا خو خدا چې هر یو خپل کستی هغه حواله شي، هر یو قیدی دي خپل خپلوانو ته په حواله کړی شي او هغه دغه سر قلم دا رای الله پاک په اسمانونو کې خو خکړه آیات الله راولېږي حتی یثخن فی الارض تر دې چې الله فرمایي تاسو پس مکه باندې نه توی کړي. نو 22 زیونه دا په قران پاک کې د حضرت عمر سے د رای موافق راغلي دي ته ویل کېږي موافقات عمر، یعنی د عمر رضی الله تعالی عنہ د خلی مبارک نه چې کوم وینا وتی دا هغه الله پاک چې کوم دې د اسمانونو هغه نازل کړي ده. د حجاب حکم چې زنانه په پرده کې کیږي عمر رضی الله تعالی عنہ د حجاب نبی علیہ الصلوۃ والسلام تو فرمایل نبی علیہ الصلوۃ والسلام باندې الله پاک باقاعده د حجاب د پردې حکم راولېږي. دا د عمر سے د قول مطابق الله جل شانه اگر راولېږلو. تاسو لوی منقبت د عمر رضی الله تعالی عنہ تاسو د شهادت دا واقع څنګه رااله. علما فرمایي چې مغیره ابن شعبه رضی الله تعالی عنہ دا د کوفی گورنر کوفی گورنر عمر رضی الله تعالی عنہ په مدینه منوره باندې مجوسیان مشرکین بن کړیو. دا په مدینه منوره ته حرم رسول ته نه داخلي. لہذا مغیره ابن شعبه رضی الله تعالی عنہ عمر رضی الله تعالی عنہ ته قاصد یا خط راولېږي چې دلته په کوفه کې یو بهترین هغه صانع دی، کاریګر دی، که مدینه منوره ته زه درولېږم تاسو اجازه راکړئ د مسلمانانو په پکار راشي. عمر رضی الله تعالی عنہ تو فرمایل راولېږه. دا د دنمو ابو لؤلؤ فیروز دی چې کله مدینه منوره ته رالی د عمر سیب سره ملاقات نو اولی دا وی چې عمر امیر المؤمنین ستاسو چې کم گورنر دی مغیره ابن شعبه هغه زمانه ډیر ټیکس علي. عمر سیب ورته فرمایل څومره ټیکس علي؟ زمانه یومیه 2 درهم و انې دا زمانه اخلي. بهرحال 2 درهم. عمر رضی الله تعالی عنہ فرمایل ستا
کار او کسب څه دی؟ نو دې ابو لؤلؤ فیروز ورته وی چې زه بهترین انګر یم، نقاش یم، نقشې جوړوم. ډېر صنعتونه ورته یاد کړل او ډېرې هنرمندي ورته خپله وښووله. عمر رضی الله تعالی عنہ فرمایل د دې هنرو په مقابله کې دا 2 درهمه څه د پاسه دا خو هیڅ ټیکس نه دی. دې په دې خبره باندې د ابو لؤلؤ فیروز ډېر خفه شو. بیا عمر رضی الله تعالی عنہ د یو موقع کې وی ما ته دا معلومه شوې ده چې ته داسې میچن تیارې چې هغه د هوا په ذریعې سره چلی. نو دغه خو مخکې نه په زړه کې خبره پرته وه د عمر صاحب خلاف. هغه خبره چې عمر صاحب ورته کړې وه چې دا ټیکس دومره نه دی، نو په زړه کې دغه بغض پروت. عمر رضی الله تعالی عنہ ته وی زه به تا دپاره داسې میچن تیاره کړم چې دنیا به یاد ساتي. دی چې کله لاړې د ابو لؤلؤ فیروز، عمر رضی الله تعالی عنہ صحابه ته وی دې سړي مال د قتل دمکی را کړله، لہذا صحابه ورته وی امیر المؤمنین کې اجازه راکوي چې سر تی ووهو. عمر صاحب ورته فرمایل اوس پورې خو دې قاتل نه دی ګرځېدلی، څنګه د سر قلم ولی شي؟ بهرحال دې په سبا باندې سحر مازل راغلی وختي یو ګډ ته ناست د ابو لؤلؤ فیروز دا مجوسی. عمر رضی الله تعالی عنہ جمیل را روان دی، صفونه درست کړی شو او دا یو طریقه و چې کله به صفونه برابر کړی شو نو امام براوته. عمر رضی الله تعالی عنہ رالی د جمی د پاره سحر مز دی. عمر رضی الله تعالی عنہ چې کله جمی ته مخکې شو مزي شروع کو، دا ابو لؤلؤ فیروز د یو ګټ نه راپاسېد او خنجر تیار کړی دی. داسې خنجر تیار کړی دی، علما فرمایي چې د دې په مس کې دا قبضه ده، په مس کې ده او دوه طرف ته چړی دي. او عمر رضی الله تعالی عنہ باندې وارونه وکړه، شپږ گزارې په د خنجر وکړه. یو گزارې د دې نوم سره په وکړو، خطرناک گزار. عمر رضی الله تعالی عنہ ته پته ولګېدله چې اوس راولېږم نو عبدالرحمن ابن عوف صاحب وروسته ولاړ دی او هغه جمع ته رامخکې کو. عمر رضی الله تعالی عنہ په دې حال کې په اینو کې لت پت او دغه رنګې پړقېږي او مز ادا کېږي. عبدالرحمن ابن عوف صاحب جمع پوره کړله. مسله تی معلومه شوه. مسله دا معلومه شو چې کله امام ته عذر راشي نو وروسته پسې بهترین عالمان پوه خلک پکار دی که امام ته عذر راشي چې هغه امام بیا په خپل ځای باندې هغه وردي او د مستکمل وشي. دویمه دا خبره معلومه شوه، د جمع اهمیت معلوم شو چې په دومره حالت کې چې امیر المؤمنین را پرېوتی دی بیا هم مسلمانانو جمع پرې نخو خپل عمل خراب نه کو، عمل د جمع سر ته ورسو. بهرحال دا ابو لؤلؤ فیروز چې کله وتو صحابه کرام پرې راغونډ شو، رانیو ډېر صحابه کرام باندې ګزارونه وکړل. بهرحال په آخره کې دی ګیر شو نو دی راولګېدو، په خپل ځان هم په خنجر باندې ووالو او ځان مردار کو، خودکشي وکړه. عمر رضی الله تعالی عنہ چې کله کور ته ویوړلی شو، عمر رضی الله تعالی عنہ تپوس وکړو چا ووهلم؟ صحابه ورته وی مجوسی ابو لؤلؤ فیروز. عمر رضی الله تعالی عنہ فرمایل د الله ډېر شکر دی چې د مسلمان د لاسه چې کوم دی هغه هم زه قتل شوی نه یم. دا عمر رضی الله تعالی عنہ هغه په چړه باندې چې ووهلی شو دا 26 یا 27 ذوالحجه ده او په 1 محرم الحرام باندې هغه چې کوم دی عمر رضی الله تعالی عنہ وفات شو. چې کله وفات کېدو د وفات نه مخکې خپل زوی عبدالله ابن عمر صاحب حضرت عائشې رضی الله تعالی عنها کور ته ولېږلو چې لاړ شه او عائشې رضی الله تعالی عنها ته ووایه چې زه د خپلو دواړو یارانو دوستانو په خوا کې دفن کېدل غواړم، که دا زه دې مال راکو بهتره به. چې عبدالله ابن عمر صاحب چې لاړې حضرت عائشہ رضی الله تعالی عنها ته پیغام ورسو. حضرت عائشہ رضی الله تعالی عنها فرمایل دا زه خو ما د خپل ځان دپاره چې یو طرف ته مې پلار دی او بل طرف ته مې خاوند دی، دا ما د ځان دپاره ساتلی او د قبر دپاره، خو زه چې کوم دی عمر صاحب له په خپل ځان باندې ترجیح ورکوم. عمر رضی الله تعالی عنہ دلته دفن کړی شي. چې دا خبرې راوړلو عمر رضی الله تعالی عنہ ته خپل زوی عمر صاحب په دې خبره ډېر خوشحاله شو او په 1 محرم الحرام باندې په 42 هجری کې په 63 سال عمر کې حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ چې خلیفہ وقت او امیر المؤمنین هغه چې کوم دی د دې فانی دنیا نه باقی چې کوم دی دارالبقا طرف ته هجرت فرمایلو وفات شو. حضرت صہیب رضی الله تعالی عنہ جنازه وکړه. دردناکه
داسې و چې مدینه منوره ټوله په عمر صاحب باندې چې کوم دی هغه یتیمه شو د صحابه غم درد دا چې کوم دی د قلارېدو نو د اسلام رڼا هغې باندې چې کوم دی زوال رالی او دغه رنګې د عمر صاحب پتلو باندې دبدبه هغه چې کوم دی د اسلام هغه کمزوري شوه دا د عمر رضی الله تعالی عنه وفات د امت دپاره یو ډېره لویه صدمه وه مسله ته دا معلومیږي چې بعضې خلک او دغه رنګې علما دا یو اپیل کوي چې د عمر رضی الله تعالی عنه د یوم شهادت باندې د هم چوټي وکړي شي اصل کې دا ده چې د چا د وجنه ورځ مناوهل د عمر د نبی علیه الصلاۃ والسلام عید میلاد النبی مناوهل یا د چا په مرګ باندې یا د چا په ژوندانه باندې د چا په پیدایش باندې خوشحالي مناول دا د اسلام هغه روح نه دی د اسلام هغه رای دا نه ده دا هر چی دا علما فرمایي چې د عمر صاحب د شهادت په ورځ چوټي وکړي شي هغه د دې وجې نه چې الته د علي رضی الله تعالی عنه د شهادت په ورځ باندې او بیا د قرنګ د حسین صاحب د شهادت په ورځ باندې چوټي کولی شي ولهذا علما فرمایي چې د عمر صاحب مرتبه اوچته ده د دوی نه لهذا چې هغه مناوهلی شي د عمر صاحب د شهادت په ورځ دی هم هغه چوټي وکړي شي د پاره دی چې د عمر صاحب شان اوچته نو د چا د ویډیو نشته چې یاره څوک چې کوم دی په کوم ورځ وفات شوی دی شهید شوی دی جو هغه دی مناو کړي شي یا څوک پیدا شوی هغه دی مناو کړي شي لیکن عمر رضی الله تعالی عنه دا د علماو هغه رایه ده چې د عمر رضی الله تعالی عنه د شهادت واقع چې کوم دی اوس شي هغه مناو کړي شي موږ تاسو ته الله په دې خبر